چې کوم دی کې ظالمان دي نه صبرېږي نو بیا هغې سره جنګ جدال او دې له سزا ورکوي. الشهر الحرام بالشهر الحرام، دین هغه حرمت والا میاشت دي ذوالقعده، ذوالحج، محرم او رجب. که د دې محترم میاشتو دی لحاظ نه ساتي تاسو سره جنګېږي نو تاسو جوابي کاروي کوئ، بیا وروسته کېږئ مه. داسې نه چې دې در باندې حمله کوي او تاسو د محترمو میاشتو لحاظ کوئ، داسې مه کوئ. الشهر الحرام بالشهر الحرام، عزت مند میاشتې په بدل د عزت مندو میاشتو کې دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام، جنگېدل د عزت مندو میاشتو په بدل د عزت مندو میاشتو کې دي. کدی د جنگ محترمو میاشتو لحاظ نه کړي نو تاسو هم مه کوئ. والحرمات قصاص، او عزت مندي میاشتې د بدلی دي. والحرمات قصاص، دې ټوکړه کې الله وسعت بیان کړ، یو لوی قانون ذکر کړ. والحرمات قصاص، عزت دے ادب دے داغی بدل شد. والحرمات قصاص، دا عزت او دا ادب بدل شد. یو سړی ستا عزت کوي نو ته کوه، ستا بې عزتي کوي نو ته کولی شي. پتا د سوق گزار کوي نو ته د سوق گزار کوه. تا په سپېړه وي نو ته په سپېړه وولی شي. ستا پوزه غوڅوي نو ته ترې نه هم پوزه غوڅولی شي. دې ته وایي والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام، عزت مندی میاشتې په بدل د عزت مندو میاشتو کې دي. والحرمات قصاص، او عزت مندی میاشتې د بدلی دي. والحرمات قصاص، او طول ادبنا او طول عزتنا د بدلی دي. فمن اعتدى علیکم، نسوک چې زیاتیو کی پتا سو باندې، فاعتدوا علیه، نو سزا ول ورکئ. فاعتدوا علیه، نو تاسو پې زیاتې وکئ. بمثل ما اعتدى علیکم، په مقدار د هغې چې زیاتې کړې دی تاسو باندې. څومره زیاتې چې کړې دی نو هغې بدل ورکړئ. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. واعلموا، پوه شئ، ان الله مع المتقین، یقینا الله سره د هغه چا دی چې ځان بچ کړي د حرامونه. ځان بچ کړي د زیاتي نه، ځان بچ کړي د محارم. وانفقوا فی سبیل الله، او خرج کړئ په دین د الله کې. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، او مغورځوئ بأیدیکم لاسونه خپل، ځان خپل، الی التهلکه هلاکت ته. ولا تلقوا مغورځوئ بأیدیکم ځان خپل په جمع کولو د مال، الی التهلکه هلاکت ته. داسې نه چې مال جمع کوئ دشمن راشي هر څه درته نیسي. د الله په دین ولګوه، جهاد کې مال خرج کړه. وانفقوا فی سبیل الله، مال ولګوه په دین د الله. ولا تلقوا مغورځوئ بأیدیکم ځان خپل، الی التهلکه هلاکت ته. داسې نه چې جهاد پرېږدي نو هلاک بشي. انفاق پرېږدي، دین باندې خرچه نه کوي نو هلاک بشي، تباه برباد بشي. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ځان مغورځوئ هلاکت ته په خپله، چې نه جهاد راځي او نه مال خرج کوي. واحسنوا، ښېګړه کوئ. واحسنوا، ځان سره ښه کوئ. واحسنوا، نیکۍ کوئ. ان الله يحب المحسنین، یقینا الله خوښوي
نیکو کار. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورا کئی حج او عمرہ للہ دپارا دا اللہ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ دلتا اعمال دا حج ذکر کئی، دا حج فرضیت نہ ذکر کئی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج بجوان کی یوزل فرض دے او عمرہ سنت تا. کم سړی منی چې حج فرض شو نو دل فوراً پکار دی چې دې خپل درخواست جمع کی بینک کې، او کده سره دومره مال وو، مالی پوزیشن برابر وو او بیا هم حج نه کوي او دغه سي مړ شو، نو حدیث کې راځي دی يهودي یا عیسائی مړ شو. نن سبا خلق بنگلو له زور ورکړی دی، کور جوړول بنگله جوړول دا فرض نه دي، واده هم فرض نه دی. خلق پیسې جمع کوي، دنیا پیسې جمع کوي څه دپاره؟ د لور واده وي یا به د زوی واده یا کور جوړو، نو دا ټول کارونه فرض نه دي او حج فرض دی. خلقو سره لګاو روپۍ دي خو حج نه کوي، دغسې مردار شي یهودي عیسائی د دنیا نه لاړ شي. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کله چې د احرام وتړه نو بیا حج پوره کا. یا د اتمام معنی دا ده چې اول حج منځان بوکا، دغه فرض سودی، واجبات سودی، سنت سودی، اعمال ارکان منځان بوکا، بیا حج لدا. حج رواني عمرې رواني نو مخکې ځان بوکا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ حج عمره پورا کا الله لرا. دا سنا چې مقصد دې صرف تجارتي یا مقصد دې نمایشي چې خلک ما ته وي حاجی سے باجی سے. حج او عمره وکا لله د پاره د الله چې الله راضي شي، الله خوشاله شي. خلک یې اړو ته حاجی سے نه وي. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورا کئی حج او عمرہ للہ خاص اللہ لرا. فَإِنْ أُحْسِنْتُمْ کتاسو حساب کڑے شوئی، بند کڑے شوئی، من کڑے شوئی. حج لروان شوئی، احرام دی تڑلے ہو، دشمن راوے حج لبنزی یا در منی اچانک ناسا بس مرض راوے، بیماری راوے، حج لوٹ نشتلے. فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ کبن کڑے شوئی، من کڑے شوئی، حسار کڑے شوئی. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي نو لازم دی حغا چی آسان بھی حدی قربانی. احرام دی تڑل لے دا با کلاوئی نا سر بنخ رہی. فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ کمن کڑے شوئی، بن کڑے شوئی، نو لازم دی حغا چی آسانی قربانی. چاہتا وفونو کی جسو کالتا موجودی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ نَبَخْرَيْ سَرُ نَخْبَلْ حَتَّى تَرْدِي يَبْلُغَ الْهَدْيُ چی ارسی قربانی محلہو حرمتا. ٹیلیفون دیو گو چی قربانیو گئی، قربانیو شوا نوس احرام کلاو گا و سرخ رہا. فمن کان منکم مریضا نسوک چی دتا سن مریض او به اذن یا وی دتا تکلیف من رأسی سردد کی سر کی ډیری دا تسپگی وشوی تکلیف تے ورکا اوس بده سر خری. ففدیت من صیام نو فدیه ورکول دی من صیام ددری رجونا دری روجی بنسی پر لبسی. او صدقات یا باش پگ مسکینان لرا صدقه ورکی په مقدار د سرسری. او نسکین یا بقربانی کی گڑا بزا یا غوا وی اوخ نو هغه کې و مېسا. سوق چې مریضی یا سر کې تکلیف شو نو دی بدرې روجی فدیتن نسی یا بشپق مساکین لرا سرسائی مقدار خوراک ورکی
او یا به قربانی کوي. فاذا امنتم نکلچ وای تاسو په امن کې فمن تمتع بالعمره الى الحج نو چاچی فائدہ واغستا وقولو د عمرې سره د حج. حج په درې قسمه دی. یو ته ویل کېږي حج افراد چې سړی صرف د حج احرام وتړي، دا د شوافی بنیز غوړه دی. یو دی حج قران او حج تمتع چې سړی اول عمره کوي او بیا حج کوي. نو که یو احرام سره عمره او حج دواړه کوي دې ته وایي قران، چې یو احرام سره دواړه یو ځای کړل، قرن قران جمع کول. او تمتع دا معنا ده حج تمتع چې مخکې احرام یې وتړه عمره یې وکړه بیا احرام لري کو بیا احرام وتړه حج شروع کو. نو دلته کې حج تمتع مراد ده. فمن تمتع بالعمره الى الحج چاچی فائدہ واغستا پکولو د عمرې سره د حج فمستیسر من الهدی نو لازم دی بد سچی آسانه قربانی. کوم شی چې ورته ملاو شو ګډه بيزا والا لدی کی قربانی کی. فمن لم یجد نسوق چې نمومي قربانی لرا اجي سره پیسې ختم شو اوس قربانی نشي کولای نو دې بس کوي. فصيام 3 ايام في الحج نو دې بدري روزي نسی په ایام د حج کې د لوی اختر ورځې نه مخکې د 10 ذی الحج نه مخکې بده 3 روزي نسی پرلپسې یا ځان فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج نسوق چې نمومي قرباني نو روزي بنسي 3 ورځې په ایامو د حج کې وسبعه او روزي بنسي اذا رجعتم کلچ واپس شوي. کلچ د حج نه واپس شوي 14 تاریخ تیر شو یا چې کله فارغ شوي اوس کراچۍ ته راغلي یا مکی کې جده کې ریاض کې هر ځای کې چې نو چې کله د حج ورځې ختم شوي نو بیا به روزي نسي 3 د مخکې ونسلې و دې اوس ونسلې نو 10 روزي به پوره کړي. هغه سړی چې کوم سړی قرباني نشي کولی تلک 10 کامله دا 10 ورځې دا 10 روزي شوي کامله پورا. ثواب هغه څه دی لکه څنګه چې قرباني او سړی وکړه او د سره د قرباني پیسې نه ویلس روزي ونسلې نو ثواب نه ده او دا یو شان دی. تلک 10 کامله دا پورا دی دې کې فرق نه راځي. ذالک دا 10 روزي نسل. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا روزي نسل چاله دي لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. دا روزي نسل هغه چاله ردي چې نوی اهل د کورنۍ د دیر د حاضر المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې یعنی د مکی نه د مکی باشنده نه آفاقی دبل زین کلی. کم سړی چې د مکی باشنده نه او د بل ملک نه راغلی او د سره د قربانۍ پیسې نشته نو 10 روزي ونس اگر کده متمتعی او قارین. ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا هغه چاله ردی چې نبی اهل د دبر د کورنۍ د دیر د حاضر المسجد الحرام مسجد حرام ته نږدې نوی. واتقوا الله ويرجون الله واعلموا وشيء ان الله شديد العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. الحج اشهر معلومات د حج میاشتې معلومې دي شوال ذوالقعده او 10 ورځې د ذوالحج. فمن فرض نو چا چې لازم کو فیهن په دغه میاشتو کې الحج حج لرا چا چې پزان حج لازم کو احرام وتړل او د حج روان شو فلا رفثا نو بدر دی بنوي فلا رفثا نو کنزل بنوي
ولا فسوقا گناہونه بنکئی ولا فسوقا د الله د دین پولی بنماتئی ولا جدال فی الحج او جګړې بنکئی په حج کې حاجی صاحب چې کله مکه کې دی او حج اعمال او افعال ادا کوي یو بده کنزل نکي بده ردی بنوي یو بده هر کبیره ګناه نه ځان ساتي یو بده جګړې نه کوي دین دا هم معلومه شو چې کوم سړی حج وکړو او دې وسره ده نو دې بیا هم د دې لحاظ ساتي فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال نبا کنزل کوي نبا بد عملی کوي او نبا جنگ جګړې کوي دې دوی حاجی سي وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو سره کی هر قسم نه کی چې کوي يعلم الله الله ته معلومه ده ثواب بدل کی وتزودوا دوخي واخلي حج لچزي روزان سره پورا خرچه واخلا کور کې خرچه پریدا د صلیخ 50 ورځو او ځان سره پورا خرچه واخلا دا سینا چې بیا مکی کې ګرځي سوال کوي وتزودوا دوخ واخلي فإن خير الزاد یقینا بهتره توخا التقوا ځان ساتل دي د سوال کولونه سوال کول دا څومره بد شی دی فإن خير الزاد التقوا یقینا بهتره توخا تقوا دا ځان ساتل دي د ګناهونو ځان ساتل دي د سوال کولونه حاجی صاحب حج رواني ځان سره توخه واخلا مال برابر کا خدا سنا چې نظر دی بمالي بهترینه توخه تقوا دا ځان کې تقوا پیدا کړ واتقوني او یریګا ایمانا زما تابعدار شي یا اولي الالباب خاوندان د عقل